انتصار کړو او موږ د حق خبرې ورته کړو یو حق واصله کړو دلته موږ ته دا شعر شروع کړه چې خلک بازار کړئ موټر ونیسئ کوڅې بندې کړئ تالاشۍ وکړئ موږ مختلف واړئ ټوله انرژي ده زه ورته وایم زه یوه خبره بیان کړم ځکه چې دلته ما ته څو خلکو دا خبرې وکړې ټیک ده زه ورته وایم بېګا به سنیټونه ورغلئ ایمنې به هم خبرې خو زه تا ته وایم څلور میاشتې ولې څوک نه خبره کړي څه راته خبره کړي پرون دغسې ماته چې موټرې ختم شوې په کار دی چې درې څلور میاشتې موږ د جلسې وصوله کړو چې دلته موږ سره ودرېدو وکړه په دې باندې په کار دې چې ودرېدو وکړه په کار دې چې ودرېږي دا کسان ډېر دي تلخات والا که خلک زه ورته وایم مجنون به بچي نه وي ته خویندې نشته ته میندې نشته ته اوس چا زه تا ته نه چې غم وکړو زه تا ته به چې ولې څوک غم نه کړه ولې مخکې خبره نه وړي په پارلمنټ کې دا چیغې ورکږي د نقیب الله چیغې ورکږي ټیک ده زه تا ته وایم نقیب الله یو پښتون و موږ هم تنبوتو ګرځېدلی خو د کشمیر چیغې ورکږي خو چې په کور ته راشي چې په کلي داسې راشي کور غم به کړې او چې په کلي په کور ته راشي د خپل زه تا ته وایم د ځان غم به کړې ورو ټیک ده دا موږ منو خو چې په ما کې کوم ورلګېدلی دی دا ولې نه یئ د اوولسو کسو د پارلمنټ کې ولې څوک نه یئ چې نن پورې نشته دی زما په کور باندې راکېوځي ما دروازې په لغه توروئ ما زنانه ماشومان زیري مریضان شو ټوله پارلمنټ کې ولې څوک شغې نه وایي ولې موږ سره خلک وزېږېدل نه کړه ورو موږ یو بل اعلان کړو 10,000 روپۍ ورته وي موږ هفتې په ورځ باندې د انډسټرۍ خلاف په تورخم کې هفتې په ورځ په 10 بجې باندې به موږ جلسې اعلاني چې موږ پیسو نه به انډسټرۍ وځي موږ سیاسي خلکو ته سیاسي سماجي کارکول سیاسي خلکو ته ټول ته دا سوال دی چې هلته به راځي او موږ سره به دې کې پوره شو او دا په انلسي هغه باندې ارته کړم انلسي هغه چې کله د راغلي وي او په تورخم کې کومې بېعزتۍ شروع کړي وي مونږ ملکان ورسره 4 اګریمنټونه کړي دي مونږ ملکان مونږ مشران دومره کمزوري وي چې پاس تحصیل ته وکړي ګوتې یې رږدګي دا زه په چا راته یم ګوتې یې رږدګي مونږ له ځمکه نه ورکړې دا د 4,735 کسانو ځمکه ده دا د 1400 کسانو ځمکه نه ده او که 1400 کسانو ځمکه ونه ورکړي 1400 کسانو ځمکه ځان ته کچ کړه چې پاس یې په غره کې راسي او که پاس یې په لیټر بینک کې راسي نو داسې یو کار دی چې دا کومه جلسه چې نن موږ راغوښتې ده او دا کوم سیاسي لیډران راغوښتي دي انشاءالله چې موږ یو قسم د غلې حکومت نه یارېږو دا کومې پټاقې چې په خپله ځان ته ډزوئ او موږ کومونه رانیسي او ځنې نه کوي دغه شیانې موږ نه یارېږو موږ پرامن خلک یو موږ نه پټاخو ډزې په چا باندې کړو او نه موږ دا رواج دی او نه موږ دا دستور دی موږ کلک پښتانه یو موږ یې داسې ځنې نه کړي یو چې موږ ته ځای په ځای باندې ولاړي موږ سره مذاکرات نه کړه مشران غواړي او مشران چې کوم دی هغه چاته وخته تاسو ته ما خبره وکړه لاس یې راکږي ورته یئ ما په خپله باندې کتلي ما سره ډېر کسان تلي چې کله کمانډر کې وایي بیا مشر نوم واخلي هغه سکول کې استاد نه یي چې هغه یي چې یې سر دا چې یې سر یې موږ به څه توره وکړه هېڅ څوک هم موږ سره څوک شوی نشي کړی که دوی کسانو پسې موږ مخکې راپورته شوي وای نو انشاءالله چې دا به مخکې حل شوی وای که 11 چرګې د حکومت ورکې شي نو موږ او تاسو نه اس په تاوان اخلي او زموږ 11 کسان لږ شوي دي او حکومت داسې بغلی شوی دی چې که پریس والا راپورته شي هم ورته وایي چې ډنډې به در باندې ماته کړم او که سیاسي کسان راپورته شي موږ د پولیټیکلي او انتظامي په توړو او په غوړو لوټو باندې مه غولئ او نه موږ د تورې وږي یو روزي رسان الله وایي موږ ته به روزي الله راکوي او هغه موږ ته تورې به رالګي چې موږ په تورو باندې راضي کوي موږ به انشاءالله تعالی دا احتجاج جاري ساتو او که دې 11 کسانو او دا کومې ناکې شوي دې غم ونه کړی شي نو آینده پروګرام ته به زموږ روډونه بندول او پولیو بایکاټ مکمل د لنډې کوتل تحصیل نه وي تاسو ټولو خوښه زمونږ د علاقې خو دا د غټه جلسه د دغې خبرې ثبوت دی چې زمونږ دا خلک د بجلۍ لپاره پریشانه دي زمونږ دغو خلکو ته لسکلو اوبه نه میلاویږي زمونږ دا خلک چې کوم دي خویندې او میندې په سرونو باندې اوبه راوړي
لہذا پولیټیکل انتظامیه د خپلې ذمہدارۍ احساس وکړو. ډېر افسوس دی چې دغه په اوبو په نوم باندې به ډېر ورانۍ شوی، کرپشن به شوی، خو د لنډي کوتل د اوبو د بجنۍ مسله حل نه شوه. د ما عزتمندو بله خبره چې وه هغه ډېره تیزه ایشو وه. هغه ایشو دا وه چې د محاصره د کوکهخیل قوم نه ګیر چاپېر تاو ده، او دا خبره وه چې دا کسان یې ګرفتار کړي وو، تقریبا 40 کسان، او دا موټر یې نیولي دي. دغو ټولو عوامو مطالبه ده. موږ بار بار دا خبره وکړه چې حکومت چې کوم دی هغه موږ په خبرو کې کار نه لري. دا د تورخم ماده چې کوم ده دا پولیټیکل انتظامیې د وجې نه ګډوډه ده. کله یو په لاس کې ونیسي، کله بل په لاس کې ونیسي، او قوم خلاف دا په دوه باندې سره جنګېږي. دلته 19 کسان دا اغوا شول. افسوس خبره ده چې 15 میاشتې وشوې، 19 والا چې په بله دنیا کې یا دغه ملک په بل ځای کې 19 ورځې ورکې شي چې تر اوسه پورې به سپریم کورټ